اپریشن نه دی خو دا د سانحې نه د خلکو توجه هټولو دپاره یو پلان دی چېرې خپله ناکامي په دې وجه پټوي چې کم دومره نااهل چې 15 تنه سین وړي او دوی سره هېڅ قسمه انتظام نشته او په صوبه باندې 3 پیرې حکومت هم کېږي دلته ډي سي موجود دي دلته 1122 والا موجود دي دلته نور هم دا وغیر موجود دي او هغه د انساني جان نه بچ نه کړی شول سیاحتي مقام دی کم خلک چې چکر له راغلو هغه له هیڅ قسمه ریلیف ور نه کړی شو او بیا دومره بې حسي چې 15 مړي دي ځای نه روانېږي زمونږ یو سرکاري اهلکار زمونږ یو مشیر وزیر یا میر صاحب د هغو سره لا نړل چې موږ هغه پنجابیانو هغه میلمنو ته دا وښایو چې موږ میلمدوست خلک یو موږ په سوات کې پښتانه چې خاص کر په میلمدوست خلکو مشهور دا زمونږ میلمستیا وه چې موږ هغه مړي هم داسې بې حرمته ولېږل چې نه ورسره څوک لاړل نه د هغو سره چا تاجیت وکړو الټا زمونږ د سواتیانو سره دا لوبه شروع شوه چې خلکو ویلې چې ورو دا د انتظامیې دغه د ناکامي ده نو انتظامیې لګي اوس د خلکو نه په دې شکل کې بدل اخلي چې د خلکو املاک ختموي چې ودرېږه موږ درته خپل زور وښایو دا خو کولاو بدماشي د خلکو ته خپل زور ښایي له دې هوټلو والا په دې کې مزدورانو په دې کې به دیارمارو په دې کې به ډېر غریب خلکو کار کوو هغو به د شپې چېرته ځانه 1000-2000 روپۍ ګټلې د هغو هغه رزق هم وشو کوي او خپله ناکامي په دې وجه پټوي تاسو وګورئ 3 څلورمه ورځ ده هغه مړي د خلکو نه هېر شول هر سړی تجاوزات طرف ته راځي لاول خو پکار دا ده چې تاسو د خلکو انتقالات چک کوئ کو انتقال نه یو سړي په زور باندې ځمکه نیولې بیا بالکل حق دی چې هغه دې وران کړی شي خو که انتقال نو لاول خو هغه پټواري هغه تحصیلدار راونیسه چې تا انتقال څنګه کړی دی بیا NOC چې چا ورکړی هغه TMO هغه افسر راونیسه چې په دې باندې تا NOC څنګه ورکړې ده بیا هغه DC او هغه AC راونیسه چې په دې باندې دا دومره آبادي کېده 4-5 چته کېدل تحصیلدار راونیسه ته ولې ودوې دا آبادي ولې کېده د هغې نه بعد راشه بیا له دې غریب دا کور روان کا دې غریب دا دکان روان کا نن ډک ډک دکانونه راځي بلډوزر راځي پولیس ولاړلې او هغه ورانېږي وایي دا ولې چې سوات سیند خلک وړی دی نو دا خو له دې هوټل د وجې نه دی وړی له دې دکان د وجې نه دی وړی هغه ټیکهدار ته هېڅ چا څه ونه چې هغه ټیکهدار وټه واله او هغه بند واله او هغه اوبه جمع شوې او هغه بند مات شو او هغه لاړ او هغه خلک یې ویوړو نو هغه ټیکهدار ته خو هېڅ چا څه ونه وي چې تا دا بند ولې والی ستا دا وټه زوري وه یا دې ته تاسو بل څه انتظام کړی د دغه دې هوټل والا پکار دی چې څه ریلیف ورکړي چې یاره دا کم هوټل یې موږ ورانې کړې آیا له دوی د مستقبل به څه دغه دې خو په کروړو روپو خلکو ځمکې اخیستي نن په بایپاس کې یو فوټ ځمکه چې دا هغه په 20 او په 30,000 روپۍ فوټ ده نن تا په زور باندې د پولیس په زور باندې قوم نه هغه واخیستې نو آیا ته دې قوم ته څه خول غواړې چې یا خو نن تاسو وګورئ د دې اپریشن د لاسه کالام دغه شان پروت دی بحرین دغه شان پروت دی پیزاګټ په ایران پروت دی ټول سوات داسې ایران پروت دی نه میلمه راځي نه سیاح راځي دا سیزن به زموږ نه داسې تېر شي دا خلکو ښه په لیګل طریقه باندې هوټلې اخیستي په لیګل طریقه باندې ځمکې اخیستي او چې کوم ایلیګل دي نو وښی د خلکو ته قوم دا په نښه کوي چې هغه وران کوي خو تاسو خو ټول سوات په بله واړو نو ټول سوات خو ایلیګل نه دی نو په دې وجه زه کمیشنر صاحب ته او زمونږ کم چارواکي چې دي کو صوبایي حکومت دی کو مرکزي حکومت دی کو عدلیه ده هغو ته خواست کوو چې فوري طور باندې دا ایکشن بند کړی شي او بیا دې فوټوار وګرځي خلکو له دې ټایم ورکړي چې چا ایلیګلي هغه د ایلیګل وګرځولی شي او چې چا لیګل دي نو هغو د شریف خلک د عادي نه تنګوي